السلام علیکم ملګرو. دا وګورئ دا د سند د تاریخ تقریبا د ټولو نه غټه پاور شو د مفتی محمود رحمهم الله کانفرنس چې د دنیا خلک پکې راجمع شوي دي او ګروند کچاکچ ډک شوی دی او د ګروند نه بهر هم ډیر زیات خلک وو چې هغوی غریبانان هغوی ته موقع میلاو نه شوه چې ګروند ته را داخل شوي وي او په سټیج باندې د فلسطین د حماس رهنما هغه هم موجود دی. دا وخت ملګرو دا د سند اصل مینډیټ دی کوم چې غلا شوی دی او د سند بې ضمیره او دغه ډاکوانو لا ورکړی شوی دی. ملګرو دا د سند اصل مینډیټ دی د علما کرامو. بل طرف ته ملګرو د عمران خان د صحت په باره کې خبرې روانې دي چې عمران خان بیمار شوی دی او صحت د هغوی کارکنانو او د پارټي رهنماو هغوی ته تشویش دی د عمران خان په صحت باندې او مطالبه کړې ده چې ډاکټرانو ته د اجازت ورکړي چې د عمران خان صحت وګوري، چیک اپ یې وکړي چې هغه واقعي بیمار دی او که نه دی. مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت علماء اسلام امیر د هغه سیاسی بصیرت ته موږ سلام پیش کوو چې د هغه سیاسی حریف سیاسی دشمن عمران خان د هغه دپاره د حکومت نه مطالبه کړې ده، د هغه په حق کې خبره کړې ده چې سیاست په خپل ځای، اختلافات په خپل ځای، خو دا د صحت معامله ده او په کار ده حکومت نه مطالبه کړې ده چې تاسو ډاکټرانو له اجازت ورکړئ چې د هغه چیک اپ وکړي او د هغه د صحت په باره کې چې څه معلومات یې هغه خپلو کارکنانو ته خپلو پارټۍ رهنماو سره شیر کړي. نو الحمدلله حکومت هغه مطالبه ومنله او ډاکټرانو له اجازت ورکو او پی ټی آی دا شرط میخو چې د عمران خان سره تر څو ملاقات نه شوی او ډاکټرانو ته اجازت نه ورکړل شوی تر هغې موږ خپل احتجاج هغه نه ختمو. نو حکومت هغه شرط ومنو بالاخر او عمران خان ته ډاکټرانو دپاره اجازت ورکو. نو هغوی هغه خپل چې اسلام آباد کې کوم د احتجاج اعلان کړی هغه مؤخر کو او هغه بل ټیم ته بدل کو ځکه چې اسلام آباد کې عالمی کانفرنس روان دی او په هغې کې د چین وزیر اعظم او د انډیا وزیر خارجه او د مختلفو ممالکو مشران حکمرانان هغه پکې موجود دي او دغه کانفرنس جاری دی. خو موږ د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب د سیاسی جرأت ته او د سیاسی بصیرت ته سلام پیش کوو چې خپل سیاسی دشمن حریف دپاره د هغه په حق کې خبره وکړه او د هغه د صحت په باره کې حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ډاکټرانو له اجازت ورکړی شي. دا د علما کرامو صبر دی. الله تعالی علما کرامو له لوی لوی سینې ورکړي دي، الله تعالی لوی لوی برداشت ورکړی دی. دا د عالم کوالټي چې په علماو کې دا کوالټي شته الحمدلله او دا کوالټي په دغه نورو سیاسي مشرانو کې یو کې هم دا کوالټي نه سیوای د مولانا فضل الرحمن صاحب نه.